نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی قسم په الله مؤمن نه دی یو ځل دا وایي بیا فرمایل قسم په الله ګوره مؤمن نه دی صحابه کرام ګر چا پیرا ناست په دریم ځل چې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی زماری د الله په ذات قسم مؤمن نه دی یو صحابي تاسو کو د الله پاک پیغمبر دا څوک دی چې تا درې ځله وویل چې دا مؤمن نه دی مؤمن نه دی دا بدبخته انسان دی څوک د الله پاک پیغمبر دا خو راته ووایه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی خغه انسان مؤمن نه دی د چانه چې گاونډي په تکلیف کې وي د چانه چې گاونډي په تکلیف کې وي گاونډي د مصیبتونو نه په امن باندې نه دی قسم په الله نبی علیہ السلام فرمایل دا مؤمن نه دی دا مؤمنو نه دی الله عائشہ رضی الله تعالی فرمای وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل کنا چې عائشہ جبريل علیہ الصلوۃ والسلام بار بار راتو او د گاونډي حق راته بیانو بار بار راتو او د گاونډي حق راته بیانو عائشہ زه او یریدم ما وی اسینه چې جبريل بل زل راشه دا و چې ګوره گاونډي به د گاونډي نه میراث مخلي دا سره په میراث کې هم شریک دی دا یې را سره پیدا شو اسینه چې جبريل بیا راشه دا خبره وکي چې گاونډي به ګوره د گاونډي نه په میراث کې میث اخلي دومره د گاونډي حق راته بار بار بیانو بار بار بیانو رونو گاونډګیرۍ ګوره خیال ساتئ د گاونډګیرۍ څه ساتئ خیال ساتئ خیال ساتئ او د گاونډګیرۍ دا حق په لږ لږ شي باندې ادا کیږي لکه ابو ذر رضی الله تعالی فرمایي ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اے ابو ذر چې کله تو سالن پخوي کنه نو لږ شوروا پکې ډیره کوه ابو ذر چې کله کور کې سالن پخوي کنه شوروا پکې لږ ډیره کوه نو د گاونډي خیال پکې ساته هغه پکې خبروا مطلب دا دی سالن دی پخو کنه نو یو رکیبای سالن پکې زیات وکا ناغه به دی گاوند کرولې داغه د ماشومان بوشي پدې سمنا خو پدې سره په یو بل پمنس کې سره راځي محبت او مینه پیدا کیږي محبت او مینه پیدا کیږي نو د گاونډګیرۍ ډیر زیات خیال ساتي باقي اوس موږ وایو چې گاوند څوک دی گاونډي چاته ویلی شي په دې کې بیا علماو د خپل زمانې هغه اقوال را نقل کړي دي یو قول پکې دا دی چې ګیر چاپېره څلوېښت کوره چې دي نو دا ګاونډګیرۍ کې راځي ګیر چاپېره څو کوره څلوېښت کوره دا ګاونډګیرۍ کې راځي او نن سبا خو هغه دور راغلی څوک د خپل کور نه نه وي خبر نو د ګاونډګي د څلوېښتو کورونه به ځان څه خبر کړي لکه زمانه داسې مصروفه غونته راغلې ده که ده چې هر سړی نفسي ده په خپل کور کې پوره خبر نه وي نو څلوېښتو کورونه به ځان څه خبر کړي بیا علماو لیکلي دي وایي د چا ګیټونه چې ګیر چاپېره ستا د کور نه وي دا ستا ګاونډیان دي ستا د کور نه چې ګیر چاپېره د کومو خلکو ګیټونه دي دا ستا څه دي ګاونډیان دي